زجر دفاع اهل كتاب دفاع انكار عن آيات الله سلام تهديد زجر دفاع اهل كتاب وتهديد مؤمنان داغي ماخذ والجار كتاب لما تقولون بآيات الله والله شهيد على ما يفعلون والجار كتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن يبغونه وجاب تهديد مؤمنين ولا أهل كتاب يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. دا زي ما حس ختم شدا بيان د خبائثو او بيان د اعتراض الزاغي يا الذين آمنوا دري بحسا نصرت ومسالي الجهاد او دين پاک کی خلاول امر منتظم اصول خمسه لتاسيس الجماعات ولترقي الجماعات ولحفظان الجماعات. لاول دري اصول بنیادی اصول جو ته لکھی بنیادی اصول لاول بنیادی اصل د تنظیم دفار اتحاد فی العقیده نن سبا چې اتحادات جوړ شي میاشوي کاروي ذکروي به تاسو نشي عقیده یو نه مختلف عقیده والا راول شي چرته اتحاد جوړیږي اذ دنیا د فار ثوره دی بیلال ختم شي د تنظیم الجماعت دفار اصل اول بنیادی اتحاد فی العقیده ماخذ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ټول ارکان جماعت عقیده به اسلام او ایمان وی عقیده ایمان دیم امر منتظم او رکن اصلی د تاسیس الجماعت عمل بالقران قانون قران ماخذ واعتصموا بحبل الله جميعا دا سره چې جماعت جوړ کې فیصله کې د انګريز په قانون باندې د خلکو پر رواجونو باندې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم. او دریم کم خبره د فارغ جماعت جوړ شوی ارکان جماعت فعال دا سره چې سستی بوجي کنه سستی بوجي باندې جوړیږي ارکان جماعت فعال داغه ماخذ ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. او به سرورب اصل للترقی جماعت بنیادی اصول کې خو دې شو جماعت منظم شو ور ترقی اسباب سری د ترقی اسباب ذکر کوي وما يفعلون یو سلو 15 نمبرات وما يفعلون من خير فلا يكفروا سچ ولګوي تاسو زمان نه فدی باندې تاسو محروم نشئ فدی مال لګوي جب کے بدل علم نہیں مال بلگے فدیبانے وما يفعل من خير فلا يكفروا والله عليم بالتنظيم ما لگے رسل جب تنظیمی گٹھی وما يفعل من خير فلا يفعلوا اس خلق گٹھڑ دے پار جوڑے نہ تنظیم بے لگے فدیبانے لگے اللہ تعالی کی وما يفعل من خير فلا يكفروا فلا يحرموا ہر کر جماعت منظم شو ترقی مکڑا اس میں کوشش کی مفسدین ادا جماعت بگڑاو کی ان حفظان دفار اصل ذکر کے بہترین ماخذ یوسر تسم نبرات یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم رازداد دخیر بانش و داخلے و جماعت کی بدا سے سڑے رکن جوڑے جاغت سوی دبل جماعت استان آخد مخالفی ازان بساتی ذات سنا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يلون بيت لصح للذی لا يلونکم مخبالا. واقعة بدر إذ غدوت من أهلك واقعة بدر أو أحد تفريعا على الأصول الخمسة حاصل لتفريع جنگ بدر کی تاثر لگوئی جو دریس وجال کسان لیکن تاثر کی رازداد دخیر نو چو منافقین دی تاثر کی سورہ نو دبی اتفاق یو تابید امیر بھی اللہ دل بری در کا جو یا کسانم قتل کد کافرن او یا کسان کی جان روسا و جنگ بدر کی دالی سبق دیدار واقعی جو منظر کی تاثر دیر ہوئی لیکن تاثر کی رازداد دہند مافقین کی داخل شو رازداد دغیر و تاثر خلاف ہم دا امر دابین کو واسیتم من بعد ما راکم ما تحبین شکست در کشتم بی اللہ در کلا بے ترغیبات الى الجہاد او ترغیبات انفاق زجر دفار متقاتین فی الجہاد زجر دفار بخلاو یا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا اوصاف قبیحد یہود اوصاف قبیحد منافقین اختتام دو صورت بالجہاد اس اختتام دو صورت کو ترغیب الجہاد بانے داوی گور آخرنا یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ بے ترقی خلاصے ہے کہ اس آیات بے رب تنفا دی ٹول سمگن لشی ٹول واقعات ٹول آیاتن دیو بر ربط راشی داو حاصل الصورت دو صورت فضیلت نام ذکر کرے ہو فضیلت دو صورت ابن کثیر ذکر کئی یو روایت ذکر کی احمد بن حنبل په حوالہ باندې فروات ابو هريره رضی الله تعالی عنہ باندې كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ناس فمجلس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تضيع البطلة. اذا کہ سورہ بقرہ ذکر دی ذکر سبب خیر و برکت ہے پھر خود حسرت اور ندامت افسوس ہے ولا تضيع البطلة ذی طاقت باطل فرس نشر لے فسکتا یو سات چپش ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران
इज़्ज़त की सूरह बकरा और सूरह आल इमरान फ़इन्नहुम अज़्ज़हरावानी इज़िल्लान अला साहिबिहिमा कारी साहिब नमरा कारी अला साहिबिहिमा कन्नहुमा गमामतान औ गयाबतान औ फरिकान मिन अत्तैर सवाब औ कमा कदरी मिसाल ने जिक्र करी किताबत में पदिबान सूरह की या पर शक्ल दौरे ज़माने गमामतान मिजारिबा औ गयाबतान माना और रे औ फरिकान या पर शक्ल दो डलो दमरगो बानी मिन तैर सवाब दा बोराड़ी सब पे जोड़ करे और फास पे सूरह करे देम हसीस दाबू माई बाहरी रज़ो परमात्मा ने जिक्र की जा मुस्लिम जिक्र की दाबू माई बाहरी रज़ो ने हो दाग परमात्मा इकरा उस सहरावान उलय दासु आगत सूरी आगत रसुल बशांद अल मुनय्यरतान वाला की आगत सूरतन आज बशांद सूर बाने फड़क दुन की अल मुनय्यरतान उलय दासु आगत सूरतना चाव फड़क बइन फरज क़यामत की बरखानवी या जी आनी यज़िल्लान अला साहिबिहिमा राजी व फरज क़यामत के सूर व कई फकारी माने फकारी द्वाड़ माने कान्नहुमा गमामतान औ गयाबतान औ फरिकान युहाजानी इंद रब्बिहिम यौमल क़ियामा दागर फार महाज मुनाज़रा कई नदल्ला हुजूर की औ दागर फार बसफारिश की दा बयान द फजीलत दी सूरत बयान द मनशीद नज़ुल सूरत मनशाद नज़ुल सूरत जिक्र कई खादिन जिक्र कई नूर फसीन जिक्र कई मनशद नज़ुल दावत दन साराव दन जान यो फदला गरे पसन्नतुल वफूद की सनतुल फूर इबारत दन हम कानना लका फन हम कान की वफूद जाता था मकम आजम के पता चला बड़ेर कसरत से वफूद शुरू शद कबायरों ने इस्लाम बिरावड़ जे वजला न हम का तसन्नतुल वफूद वे की दन साराव दन जान यो फदम रा गए और पहले सिद्ध मनाजरे मान रा गए ये मनाजरों की नबी अलैहि सलाम से बारद सारे सलाम की एतराजात शरोक न नबी अलैहि सलाम मारिफ बारद उलूहियत दे सार जाग इलाह दे लका हगन दासी कारुन सादरी की जागद उलूहियत की मड़ी जो अंदी कवल बरगे मरद वाला इनागा मौजूदात की दलील उलूहियत हुआ वक़्त इब्न वैल शी कुतुब साबिक़ा की नबी अलैहि सलाम जमात हगजात दे हमेशा अंधेरे फना फिल राजी जमार हगजात दे मुदबिर दहर खार दे जमार हगजात दे अकबर शे पटल दे आसमान अज़म की रमाल हगजात दे तस्वीर का शाद बर हमर दे में की सास फ इसार से की दात कारू नशा जिंदावल आयतुल कम दलील आखिरी दा टोल जवाबात थी तो सत्य आल इमरान रागे तकरीबन दातल पासातिया तैसुला सिर्फ फवद फिर इतराजात सारा की बयान हालत है सारे सलाम की बयान हालत है सारे सलाम खुद फिर इतराजात की हसानी की दफे खबायस और इतराज दा जजादला और फल अवल है की तफसीली हालात है सारे सलाम जी और दहागश पेतो खजावफत मुस्तमिल पशपेतो का सान बारी दागी दरे बशरानु आकिब सैयद अबू हारिसा दादरे बशरानु दाकिब मुबारक की जिक्र की चीज़ अमीरुल कौम दागा उहदा दावा अमीरुल कौम और सैयद क्यों न हागा मुंतजिब जमात के सरफरस होते हुए लिखी गई सभा हागा मुंतजिब जमात को सरफरस हो और अबू हारिसा क्यों न हागा आलिम हो आजियो आलिम हो फादरी हो दादरी दादरे बशरान बानी मुस्तमिल शपेत कसान और दागे बशरान दादरे कसान सरा करियो आकिब सैयद अबू हारिसा और कल की मुनाजरा के आजिज शुरू बे जियो मदला और सुलह वकला जिजा के दो जोड़े और कई दी दफकार के दो जोड़े अब ये जमंग दफान का हदीस गिरा दी जमंग सामीन में गला अमीन जमंग वाला दस्ता शे वाला वर्क दा जिया अगर ता सब अमीन लेकम अमीन हाजिर मा अबू उबैदा बिन जराह अस्सलाम वालेकुम तागा जिया तागी लरावड़ी दा सूरत आलम असल लाजिम दे बारात दफर इतराजात दर सराव दर जरान की जगह वफद रागले पसन्नतुल फुजूद की श्वेतो कसान बाने मुश्तमिल और दागे मशरान दरे कसानु आकिब सैयद अबू हारिसा दा बयान ने बयानुल मरशा बयानुल इम्तियाजात सूरत मुमताज यो को आयात वल्ला संबानी बावात वल्ला समझदा हगात ते मुश्तमिल फदावी बाने दे फादिल व सलासो दे फसमरे दे दा आयात कुरान करीम के बर सूरत के नशरे वल्ला सम नंबरात शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु वल इल्म काइमन बिल क़िस्त शाहिद अल्लाह दलील वही ला इलाहा इल्ला हु दावा वल मलाइकतु वल इल्म दलील अक़ली काइमन बिल क़िस्त दलील अक़ली समरा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम देव सूरत मुमताज है और बयान दागे इतराज़ात और सारा उधर जान के जमंग जिक्र करो चेतन इब्न वैल शी कुतुब साबिक़ा के दागे जवाबात नफर इतराज़ात उधर सारा उधर जान दे मुमताज है फागिल सलाम दे मुमताज है बयान द शजरा सब दे सारे सलातो सलाम समीन आदम इन्नल्लाह अज़्ज़फ़ा आदम व हव्वा इब्राहीम इन्नल्लाह मुमताज व शजरा सब दे सारे सलाम साहब सुनोरा मुमताज है बयान द इज्जुल मुस्तफ़ी से जमंग जिक्र कर इज्जुल मुस्तफ़ी खमसो इज्जुल नियाद है सारे सलाम हन्ना बिन तबाफज़ा
إنك أنت السميع العليم أجل زمور دے صالح الصلاة والسلام إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أجل زكريا عليه السلام إنك سميع الدعاء أجل فرشتو الله يفعل ما يشاء أجل غفر دے صالح الصلاة والسلام إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم هذا صراط خصوصا نفذ أبجد صالح الصلاة والسلام مختلف الزلائل باني في الزم صراط ممتاز فتمثيل د عیسی علیہ السلام بیا آدم چې کمرې تمثيل غریب الاغرب نه تمثيل د عیسی علیہ السلام تمثيل ان مثلا عند عیسی عند الله كما مثل آدم فاطاف ثم برات کی تمثيل د عیسی علیہ السلام بیا آدم چاغه بی ابن او مل لا بی ابن داغه په کلمې د کل فیدا لا په کلمې د کل فیدا دي او تاسو مخلوق وای خالق نه وای سره کې به د دعوت ولې څنګه کوي ان مثل عیسی عند الله كما مثل آدم خلقه من تراب دارګه شپږ ممتاز په بیان د سوال خبر څه چې ذکر کوم خلاصه کې په بیان د خبر د اهل کتاب صفه اعتراضات او اهل کتاب سلام شپږم و ممتاز په بیان د امور انتظامیه او سره هغه امور انتظامیه چې کوم لتاسیس الجماعت دي او تم ممتاز په بیان دایره العشره او سره د فارض غیبت لا تدخل بثارکم من دونکم په بیان دایره العشره او سره د فارض نه اتخاذ درازات غیر او نهم دا ممتاز په بیان داوی نه ممتاز په بیان د واقع د بدر سره نهم ممتاز په بیان د واقع د بدر سره بیان د واقع د بدر او د حسن تمثيل نه پاغي باندې نه دارګي لسم بیا ممتاز په بیان د خبر د اهل کتاب په بیان په ترغیب الجهاد او په ترغیب انفاق سره دا امتیازات سره د مشکلات او مېرمن کې راځي دا هغه مضامین چې د هغه معرفت په ابتداء صورت کې ضروری دي الف لام میم دې تحکیم ذکر کړي بقره کې الف لام راجح دار الف لام میم الله په کوئی دې پسې مرام دي حروف باندې الله لا اله الا هو دا دعوه شوه الله لا اله الا هو الله جل سره په څوک لاګ دی بات په بندګي نو سره په څوک لاګ د ورن حاجات کې نو سره په څوک مددگار کار حاج اله مارا من کړوا او اصول کې الا هو مگر یو الله دې وسره شروع شو اول دلیل وحی الحي همیشه جان دې پنا جواب بن راضي فتوکل علی الحل الذي لا يموت تبند سم نمبرات سورته فرقان من ذکر کړو والله توکل علی الحي الذي لا يموت القيوم مدبر د هر کار دې القيوم سروش په تم نمبرات سورته اعراف الا له الخلق والامر خبر ذات الله په اختیار کی تکوین د ایجاد مخلوقات تر دان کی قضا فی سریری الا له الخلق والامر والدلیل وحی ذکر ذکر والدلیل وحی نزل عليك الكتاب الحق فدې ترته من هي روایات او جمله بربط نه فاتحه کی نزل عليك الكتاب الحق دلیل وحی په مسله باندې الله لا اله الا هو دغه پتا باندې کتاب د فاضل اظهار د حق سره لا اله الا هو دغه پتا باندې کتاب د فرض بیان د حق نو متلبس د حق سره لا اله الا هو مصدقا لما بين يدي القران په دې کې متفرد دی مصدقا لما بين يدي معنی من کړي موافقا لما بين يدي چې دا قران موافق دی د مخکې کتابونو سره چې په دې کې دي دا مسله د حقایق قسم چې قران ذکر کوي سابقو کتابونو ذکر کړي دا مصدقا لما بين يديه او دا دلیل نقلی وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس راغله تورات او انجیل مخکې دینا په تم مسله باندې هدى للناس چې خدای کې خلق د دې مسلې هدى للناس لوګ رسول تفصیل هدى للناس هدایت سم مسلې کوي بني اسرائیل هدى هدى للناس تفصیل به کې دې مسلې د هدایت فکر دې مسلې د سورته بني اسرائیل کې واتینا موسی الكتاب هدى للناس ورکړه موسی علیه السلام واتینا موسی الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل الله تتخذوا من دونه وكيلا دیم نمبر آیات واتینا موسی الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل الله تتخذوا من دونه وكيلا ورکړه موسی علیه السلام د کتاب ګرځول مونږه هدایت د فرد بني اسرائيل او هدایت د رسول سره الله تتخذوا من دونه وكيلا چې مرسي سوا زمانه بل ذمہدار او بیانی دا مسله قرآن دا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوا وكيلا نحن برات سورة مزمل رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا هدى للناس وانزل التوراة والانجيل دارګه تورات او انجیل په دې مسله باندې مخکې قرآن هدى للناس
जदा तरात जिन हुजूर की खल्क तंजीम सलील वांजल फुरकान और आगे लेके दास किताब जदा कुरान दे बेदलील वही ये बिलौन के हक बातिल ले हर कलम सलम बरहन शुला और साबित शबिल अदिल्लत الثلاثه मुस्तफीम इल्लल लजीन कफरू बिआतिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद यकना का साथ जो कुबर करे फदलाल वहदानियत अल्लाह बानी दागिन फरद अज़ाब सख्त वल्लाह अजीजुन इंतकाम और ला जोर वर्दे दा सख अज़ाब और कवले शि मुजरिम था जो इंतकाम और मालिक दे बंदिया के सुरहा मखाबर कहीं बेदलील आखरी इल्लल्लाह ला फारे शैउल फिरौजुना फिस समा करसाल हजत रवा ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब सिर्फ यो अल्लाह ने करसाल यो अल्लाह ने इल्लल्लाह ला फारे शैउल फिरौजुना फिस समा इल्लल्लाह जरे फटने ने भागे मार इच यो चीज शैउल ने केरा बसियाग ना कि मुफीद दिल इस्तिगराक इच यो शैद जरी बर नफस मगे के नफस मान की हासिल दार आसमान अज़म के फर्द यो अल्लाह तशदीदी अगर जाहिलाल मरीदा जागी दावे फलानी फिर तन आसमान अज़म के फर्द तशदीदी जाहिल बचे दे आसमान इल्लल्लाह ला फारे शैउल फिरौजुना फिस समा तादो फिर दो ऐसे मुशाबिक इल्लल्लाह ला फारे ला खुसूसियत अल्लाह ने इल्लल्लाह ला फारे शैउल फिल अर्ज़ वला फिस समा यकीन अल्लाह चले फट न दे भागे माने हिच यो चीज नफस मगे के नफस मानो की बेदलील अक्ली वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा असल की दारत दे फाइदराजात दन सारा उबानी अल्लाह कुदरत वाला ने वैसा दे सकदालिक इसारे सलाम दार गिरे वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा अल्लाह कुदरत वाला जात जी शुक्र नदर की तासफ रहमन लवे की कैफ यशा सरगे चला को जी चाच शकल दलाना चाच शकल दसनाना चाच शकल खेसा चाच शकल बदलन चाच तोरा चाच स्पिनो चाच दंग चाच चित कैफ यशा सरगे चला लावा को कशी दाव समरा बाद दरल ला उसूर की मुंजी गकड़ी दा तहकीकात समरा ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम हासिल दाशो चार मुल गैब यो अल्लाह दे मुसव्विर यो अल्लाह दे ला इलाहा इल्ला हु नशरे बहुत लोग लाग जाए इबादत और दबरन भाजात की और मददगार कार साल मगर अल्लाह दे सुरवर जात को सऊदी मसरी खिलाफ की वले शी तो कहते वही सिटोर दुनिया मुखालिफ ला अल हकीम बताखीज अजाब की हिकमत दे अल्लाह वल्लज़ी दात नूरब अमर वल्लज़ी नफर इतिराज वल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिनहु आयातुम मुहकमातुन हुम्मुल किताब इलाही इतिराज जीब दाखिल कुतुब साबिक़ा के दागे जवाब के दाद मुतशाबिहात ने मुतशाबिहात उसकी दा कारदार जे वले वल्लज़ी अल्लाह ज़ात अंज़ल अलैकल किताब मिनहु आयातुम मुहकमातुन हुम्मुल किताब दालगले किताब बाजी हिस्से दे किताब ना आयातुन दी चागदी मजबूत वाज़िह कुमराम की चागदे असल किताब नूर आयातुन दी चाग मुश्तबी दे वाज़िह कुमराम की इश्काल ज़ाहिर द कुरान से नसूस की चखना दी की तफसील मालूम शो आयात तो कुरान दो किस्म दी यो महकमात दे मुतशाबिहात तफसील शो अगर सूरत यहूद के दागे ने मालूम की जो टोल कुरान महकम दे वो सूरत यहूद नदीर तफसील मालूम शो और सूरत यहूद आयत मालूम की जो टोल कुरान महकम दे सूरत यूनुस सूरत यहूद सूरत यूनुस की गोरा तिलका आयातुल किताबिल हकीम मालूम की जो टोल किताब दे महकम तिलका आयातुल किताबिल हकीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम देखो सूरत यहूद की इब्तिदा की किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिरत मिन लदुन हकीमिल खबीर किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिरत मिन लदुन हकीमिल खबीर और बे सूरत ज़ुमर बरा ज़िर बार में जो टोल महकम और सूरत ज़ुमर दा हमारी भी टोल मुतशाबी सूरत मुज़ चिला टोल मुतशाबी सूरत मुज़मिर सूरत ज़ुमर अल्लाह अंज़ल अहसनल हदीस अल्लाह अंज़ल अहसन की किताब मुतशाबिह अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस रिश्तम नंबरात अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताब मुतशाबिह अल्लाह नगल सहिस्ता किताब मुतशाबिह हासिल तारुस आत सूरत यूनुस और वो नमारिबी की जो टोल महकम दे टोल मुफस्सल दे और आयात सूरत ज़ुमर नमारिबी की टोल मुतशाबी दे आयात सूरत नमारिबी की तक़सीम जवाब सूरत ज़ुमर के जो मुतशाबिहात जिक्र की तो माना तो मशकूक न बल्कि मुतशाबिहात पर माना दा यो सद्दिक़ु बाज़ुहु बाज़ा माना दार मशकूक माना ना मुतशाबिहात जो सद्दिक़ु बाज़ुहु बाज़ा ये तस्दीक की बात से बाज़ुसरा और मुसामीनी मध्यम खरीदी से बात से बाज़ुसरा ना माना मशकूक
او کوم چې سورۃ یونس کې راځي چې محکم دې معنا دا چلا ناسخ لها د دې لپاره بل ناسخ نشرات له دغه معنا دا لا ناسخ لها داغه په دې لحاظ شک نشي چې ټول قران کریم محکم دې دې لپاره ناسخ بل کتاب نشرات له ځکه اخر نه کتاب دې بل کتاب نشرات له بل پیغمبر نشرات چې هغه باندې کتاب را شدا منسوخ کی د محکم معنا ټول دا لا ناسخ لها دې لپاره حکم چې لا تقسیم کوي دا په اعتبار د وضاحت د مرام خلق د عدم وضاحت د دې وجه محکمات کې غړي معنی ذکر کوي چې په محکمات متشابهات کې یو د معنی ندام ده محکمات هغه آیات ته ویل کېږي چې هغه ناسخ وي منسوخ نه وي متشابهات چې منسوخ وي محکمات نو هغه آیات نه چې هغه وي منسوخ نه وي او متشابهات نو چې منسوخ وي او دیم محکمات نو هغه آیات نه چې هغه په اصول دي دین کوي متشابهات نو مراد شورو دي دین کوي مراجح لاده یو بندریم محکمات ما علم تاویله ما عرف تاویله وعرف معناه وتفسيره محکمات هغه آیاتونه دي چې داغي معنا معلوموي تعویل معلوموي معنا معلوموي تفسیر معلوموي متشابهات ما لا يمكن لاحد السبيل الى علمه استظهر الله تعالى به متشابهات آیاتونه دي چې هغه ته هیڅ چاته سبیل نبی وصول د علم داغي تا الله متعال پیدا فلزان لپاره مختص بعلم الله لکه څنګه جرس ذکر کوي ولا ما علم تاويله الا الله وما علم تاويله الا الله صحیح وقف ده محکمات ما عرف تاويله وعلم معناه وتفسيره ایت محکمات ویل کیږي متشابهات ما لم يكن لاحد سبيل الى علمه اسبر کی اس اثر الله تعالی به آیاتونه چې دا غي تر چا علم درسيږي الله خپل ځان پورې مختص کړی وي لکه صفات متشابهه بيده الملك بل يداه مبسوطتان دیم محکمات المتفق التاویل متفق في تاویل داغه ومعقول معناه چې معقول هم متفق تاویل او متشابهات مختلف جاری کې اختلاف دي مختلف فی تاویلهم مختلف چې مختلف دي اختلاف په تاویل دای کې محکمات متفق التاویل او معقول معناه متشابهات مختلف التاویل چې مختلف تاویل دای دریم محکمات څنګه ذکر کوي امام طحاوی مشتق المختصر کې محکمات ظاهر الدلالت ظاهر واضح المعنى او محكمة العبارة ظاهر الدلالت واضح المعنى محكمة العبارة انت جمانه واضح وي او ظاهر الدلالت په معنا باندې عبارت کې څه نقصان ني محکمة العبارت صحیح عبارت ہے محکمة العبارت عبارت په باندې باندې دار یقینا محکمة العبارت دا معنا عبارت دي دار په باندې باندې یقینا او متشابهات ما يحضر المعاني الكثيره هغه دونه چې محتمل د معانی کثیره او ترجیح د احد المعانی په اخر باندې نه ویلا کړی ظاهر کې مگر بالنظر دقیق حاصل چې محکمات واضح المرام واضح الدلالت واضح العبارت ظاهر محکم واضح المرام ظاهر الدلالت ظاهر العبارت او محکم التشابهات چې محتمل د معانی کثیره ظاهر مرام نه وي بلکې محتمل جوی ظاهر المرام واضح الدلالت بلکې محتمل د معانی کثیره وي او ترجیح د احد المعانی په یو باندې غنی ویلا الا نرادي الا بالنظر دقیق دې دې کې متشابهات اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ہر جگہ کا ساری جدائی فضل کی گجلی کگلی چی مفسری مدارک ٹون مفسری ذکر کہ ہم اہل البدع دا اہل بدع دی ان اصل کتابن آیاتن مبارک دن سواراو کیو دن سواراو دن نجران کی چاگی ویجی بند راغلے پا کتب سابقہ کی وسم دیر بریلیہ شو بارے بیدتیان شو متشابہات بسیور بسیکی کی او محکم آیاتن لقد علم غیب فمسر کی چکم محکم واضح آیاتن لفرت علم غیب کی من اصول کی ذکر کریو اگر فریدی او چت متشابہات بسیور بسیکی گی د نبی علیہ السلام د بشریت مبارک چې بشر د محکم آیاتونه فریدي او چرته متشابهات وسر بسې کیږي استمداد ما فوق الاسباب او محکم آیاتونه چې لاور سره پیدا کیږي کنه سین او چرته متشابهات او حاشیه مخشوع وسر بسې کیږي مې سمد فی حیاتی سمد بعد ماتی او انوسیس قرآن هغه فریدي اما الذين في قلوبهم زيغ هر جا چې داغي بزرگ کی کګلیچ وی زيغ عن الحق کګلیچ وی د حق لا هم اهل البدع بلکې ذکر کوي عام او
ټول طائفات خارجان اهل سنت والجماعت داغه چې کوم خارج دي هغه معتزله دي هغه خوارج دي که نور اهل بدع دي که دهریه دي که مشرکین دي دا ټول به داخل دي واما الذين في قلوبهم زيغ هر چاغه ساجدا فزون کې میران دې کګنیت دې فغوار دې حق نه زيغ عن الحق زيغ عن الدين ويتبعون ما تشابه منه دي مسيكي کفایت د پوزیش متشابه د قران نه اولی محکمات دي متشابهات مسي ابتغاء الفتنه دې کې بدین برات فساد ابتغاء الفتنه د فساد د فساد وابتغاء تعويل د فساد د غلط تعويل د غلط معنا وما يعلم تعويله تعويل برات اغمانا صحیح په دې صورت کې وما يعلم تعويله الا الله نبی کی په صحیح معنا مطلب دې ما مگر یو الله د جمهور پر اس باندې وقف دی د دې وجه جمهور مستقدار چې متشابهات حواله دي الله تعالی دا سر محجوب دا یو سر دی محجوب دی سر محجوب دی وعلم مسرور لا يعلمه الا الله نبی کی په دې معنی مگر یو الله څنګه منقور دي موږ ذکر کړی مخکې په تفسیر د سورۃ بقره کې چې دا علم مسرور و سر محجوب لا يعلمه الا الله دې په مطلب باندې سید به مگر یو الله نو جمهور پر باندې وقف دي د دې وجه علم د متشابهات حواله چې الله تعالی کته حکمت په دې کې څه چې دا حکمت یو هغه نشد علماء خطا کوي چې دا دلیل یې لقب ځان طریقې دی او ظالم لابي معنا وکا دا کې نور متشابهات معنا صحیح وکا ما يعلم تعويله الا الله نبيږي په صحیح مطلب د باندې مگر یو الله وراسغور فلم یقول آمنا برب کی خبرې نه کوي هغه مضبوط باندې کې وای چې موږ ما راوړې په قران باندې ټول کوم متشابه دي کوم حکم دي په دې باندې جلا منظر من الله دي آمنا بالله نو بعدي وقف نه کوي نو متأخرین وما يعلم تعويله الا الله والراسخون في العلم نبيږي په صحیح مطلب د باندې مگر یو الله او دې هغه مضبوط باندې کې او وای چې هغه به پیږي یو کو چې دقیق علم ورسوي یقولون آمنا به وای چې موږ ما راوړې په قران باندې كل من عند ربنا ټول قران کوم متشابه دي کوم محکمات دي من عند ربنا دا نازل دي طرف رب زمګر ما ذکر الا اولو الباب فن قبل بقا خوندان صحیح فکر او فاق وزن لا بنظم امر تعلیم بنا تفرید ورود شبهات رانه زغمانی کله چې اهل ذوق شبهات اعتراضات کې نزاع دعوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا رب زمګه کې حضور زمګه حقنا لا تزغ قلوبنا عن التوحيد عن الحق مګه حضور زمګه توحید نه سبب اعتراضات المشركين صاد حقنا وسبب اعتراضات اهل باطل اسلام بعد إذ هديتنا بس اسلام سلام قدرت فترت توحید القران باري وهب لنا من لدنك رحمة راك من طرف فضل مهرباني ومحرمت انك انت الوهاب سجيد الله فرحمت بارك یقیناً بخشش کون کیا بخون کیا ور کون کیا رحمت ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه رب المنگایت جمع کون کیا خلق لا فورت کے جل شک پر تو دا کی ان الله لا يخلف الميعاد لكن الله باخلاف لك فلوزا الا الذين كفروا لا تخفيف ذنوب الا الذين كفروا لا تجارهم مکه آیات کی تخفیف اخروی دا یہ اقرا کسان جو کفر کرے کار کرے مسئلہ الله لا اله الا هو ذکر کفروا امنوا ذکر شراغ محور سورۃ اشارہ ان الذين كفروا مکه ذکر شما سورۃ توحید کار کرے مسئلہ ایت کلمہ فرق دی نہ معلوم دی ولا اولاد هم اولاد مال اولاد مفید راضی ایمان فقار راضی دبا من کے دی معلوم دی اولاد دا عذاب شر ولا هم قود النار دا مشرکین دا کافر انکار کون کے دی مسری رضا خشاق دے خلق دا وہ خبر دفار مبتدا محذوف ہے اللہ دا مثال پیش گئی کہ فرعون دفار دولت خاونو حکومت خاونو وکر انکار دی مسری پیغمبر حق نو کلا تبا برباد تو مالا دولت سلطنت مفید ور کر دے حالت ذکر کی تو اہل مکہ یاغي مالا دولت درو سو کر چ نبی رسول خلاف اللہ تبا برکات ور زاغه مفید ور کر دے دا خلاصہ کی من ذکر کرو کذا بھی دابو کذا بیان فرعون طریقہ حالت موجود مشرکین ذابو قضا بحال فرعون طریقہ حالت موجود مشرکین بشان حالت فرعون نے والذین من قبل اوضاع کفار جمع کی دشوی داغي حالت سو حالت داو كذبوا بآياتنا فاخذهم الله داغي تکذیب کړ الله ونی ولا دی کا تکذیب کی دی الله نسی دا بیان د حالت او عذاب داغي كذبوا بآياتنا درجن کړي دی فرعون یانو مکنو کافر آیاتنا زمنګه چې کوم درنه وحدانیت دي فاخذهم الله بذنوبهم انا ونذير فسبب جرم دي اسرا او دا الله قانون والله مجرم لا سزا ور کول شي والله شدید العقاب الا سوا زبر دفاع
مجرمين مشركان وللذين موجودوا كافر تبوا وللذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وادي كافر تجر کار کې دې مسرینا سر چې تاسو به کمزوري شي مغلوب بشي په دنیا کې ورسوا شي وتحشرون الى جهنم به بجب کول شي جهنم توبه سلمحات بدفر سے جهنم قد قال لكم آیت فی فاتر التقد کر ساسر فرلی لی عبرت بارد دو ډل کې التقطا کل چې ود شي دواړه بیان د فاتینو فیت تقاتل فی سبیل الله یو ډل د مسلمانانو صحابه چې ګدل په الله کې اوخرا کافرۃ بلن کافر ودا ابو جهل دلی ويرونهم مثلهم لذل بحر يودي يرونهم لذل بحر يودي دواړو ډلو مثلهم د چن په مقابل لره په ګلاګمانی باندې کفار دو چند لیده مسلمانان لکوم دو چند او کفار مسلمانان دو چند لیده داولی حکمت پی الجرأت حکمت پی کدار لجرأتهم على الاخر دفار جہر لفبر لرمان جرأت والا شو قتال جوڑ شی اگر مقصد حالی شی یرونهم مثلهم لذلب مسلمانان و کفار زمین دیدوارو در سراجی رہے یرونهم مثلهم لذلب حر یو دیدوارو خپل مقابل در دو چند مسلمانان و کفار دو چند لیدلا وف دو چند او کفار مسلمانان دو چند لیدلا اللہ دا معجزت نبی علیہ السلام کلگو ولکن دو چند لیوری للحصول الجرعت فيما بینهما ظاہر کی دایت مخالف معنی میگی اگر رسول الفار دلتوی چی دوارو ڈالو یو بلرا دو چند لیدلا التوی بلگی خارق اللہ سورت انفال يرونهم مثلهما لذلبا ذي هر یو ڈالی فالمقابل لرا دو چند کفارم لد مسلمانان دو چند لد معجزتان اللہ تعالی نظر خارق اللہ او دی مسلمانان کافر دو چند لدلا سلور سلوتم نمبرات وَيُذُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ الْأَمْرَ أَمْرًا وَيُذُرِيكُمُوهُمْ کله چې الله خو تاسو ته دی کفار را کله چې تاسو ملاو شي داګه سبسر کو تاسو کې لګي کړه ساده وَيُقَلِّلُكُمْ تاسو له کارک له بسر کو داګه کې ولي لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا نابل حالتين دي حاصل دار تعرض جلسرتي العربان نمارمی کی چاہر یو بل نجات تے دا اگر ویسے یو بل قبل دا دا بیان دا حالت آواری دے حضرت کے بیان دا حالت سنوی دے بیر حالتین دی تناقض کل رہ دی اتحادات سمانیت کی شرط دی کنو سنو سلوی منطقہ اتحادات سمانیہ یو دا اتحاد دا مکان اتحاد سمانہ سمانہ بیر دا مکان بیل دے دا چکم تقصیر معنی کی دی آیات دا تقصیر دا باول حالت کی اول حالت کی کفار مسلمانان تا دیر خارج شروع او هغه دي کفار مسلمانانو ته ډېر خار شو کفار د مسلمانانو ډېر خار شو د دې لپاره چې دا مسلمانانو ته ځکه ډېر خار شو چې دی ویریږي یو خلل یو ویریږي د مسلمانانو او مسلمانانو ته ډېر خار شو لپاره د حفاظت وعده د الله چې کوم وعده کړو وعده چې ډېر کړي کوټولې هغه په ډېر باندې ضرور کړي کدي صورت کې ګوره د فرض حفاظت فرض یقین د مسلمانانو په وعده د الله باندې د فرض یقین د مسلمانانو په وعده د الله وګوره وعده د الله په دې صورت کې حرز المؤمنين القتال ان تكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وی ساسنا پندشم نمبرات وی ساسنا يكن منكم 20 صابرون شل کسان صبرناک يغلبوا 200 ويكن منكم 100 يغلبون الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون به ذکر کرسا ويكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 کتاس کسل کسان په 200 کسان بدل ورکیږي ويكن منكم يغلبون 2000 من الله د حکمت بلو چې ذکر کوي حکمت په تفسیر د مؤمنانو کې د دې لپاره چې رو باقی شي باندې رو باقی شي او حکمت په تفسیر د کفار کې بسر ګمنانو کې د فرض نه یقین د فرض یقین په فاد وادي باندې چې الله کوم وعده کړی دا چې سل کسان مینانو خودو سو کسان باندې ضرور کیږي او دا بیان د اخرنی چې کله ویل قاشله هغه بیان د اول حالت او دا بیان د خالحات لجرات چې دا مؤمنانی کافر تلخ کار کوم لګ او هغه منانی کافر غډیر کې نه غل کار کړ د فرض حصول د جرات حاصل د چې دل د بیان د هغه حالت
اولی دی اول ته بیان د حالت ثانوی دی نو څه خلاف نشته یو اخرى کافر یرونه مثلهما اخرى ولنا کافر والی دل بهر یو ډری بل را بيز چند رای العين بخارا فدا غمانی تو کافر ته مسلمانان دشمن خالق د فارد حصول د خوف د مسلمانانو او مکفار کفار مسلمانان له خالق د جوم ډیر د فارد ته یکون په حصول د وادي باندې او کله چې ملاقات راغی عین جنگ کی نبی یو بلتا له خالق د فارد حصول جرات په یو بل باندې لا اله والله يعيذ بنصر من يشاء الله مضبوطی په فرندا سچانه چې وګ چې ان فی ذلک آیات یقین په واقع د بدر کې ځانا یقین په واقع عظیم شان حضرت تل فارد خواندان داخلونو تزهید من الدنيا ترغیب الاخره لهر بی دینی سبب هغه د حب الدنیا کرب جهاد نه فاتح کیدل دي نام حب الدنیا دي زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا اذا شوید خلق ته محبت الشهوات الشهوات المشتهيات خود مشتهيات تعبیر په شهوات سو که صيغه مصدر باندې مبالغه زين للناس حب الشهوات اذا شوید خلق ته محبت الشهواني امور او شهواني امور کې نصاب ختم کړي ځکه زیات سبب د فتنې د انسان د دنیا په امور کې سنانه دي دې د وجه ته ویل کېږي حبال الشیاطین دا رسید شیطانانو دي حبال الشیاطین کور چې راوځي حدیث کې راځي د شیطان د دې سمرګري شي وکړه اقبال راوتلی سي سیر ورکا او زه سړو ته دی چې وکړه اقبال خدای قدرت رب کې معلوم کړه بل هغه دیو بل ته عالم صحیح ذکر ته حبال الشیاطین میدان کې حدیث کې راځي جناب رسول الله ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء كما قال عليه الصلاه والسلام مانه پر کې پتلا پس وفات زمانہ زیاد ضرر سور کې سړو تر سنانو دا ډیر اشد فتنه په حق زنا په حق سړو کې ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء كما قال زين للناس حب الشهوات من النساء فسجد خلق محمد شنواني امور داغه جمله اول زنانا من النساء خذنا به والبني تصبرنا چې دې محبت وي بدديره فارغټي والقنات ټول دې فدي فريقي دري والقنات المقدره مال دير المال القصير مال دير قد فقط مال لاغي د سي من الذهب السرونا د دې په حصول کې جمع کول کې شروع وي والفضه د سفر سرنا سرور نظم الخير المسومه نشر شاندار موټري ډاکسري او فيجارو د دې سره د خیر مسومه مقصد مرکب د ټول شامل ول خیر المسومه اسنا شاندار به شپږم ورنعام لنګر به ضروري ده خبره ماسوت ضرورت دی شودو ته ضرورت دی چپاړي ته ضرورت دی به شودو خو کوي ورنعام او ډنګر والحسر ډنګر خامخا واړي بلال واړي ټاټي واړي زور زواړي فصل والحرث فصل داوی ایک سو سنہار کی ایک لوہار کی ذالک متاع الحیات الدنیا دغه ما جو امور شهوانیه چې کوم ذکر شو دا د خصیص منفعت د ژوند دنیا متاع سے تعبیر وکړ د ماضی فل حاصله دلالت کی فقلت باندې د متاع هغه کبل خصاصت باندې فقلت او خصاصت داړه باندې متاع هغه کپڑے ته ویل کیږي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د اصل فل حاصل چې سنانه په مخواري بیماری په کډای بل خصیص شی وی ذالک متاع الحیات الدنیا دا د خصیص منفعت د ژوند دنیا والله عنده حسن المآب او الله چې دا هغه سره ډېر خسته زه درجو دې چې قرآن ول الله مرکزه ذکر کول دی مقام کې تزهید من الدنيا بل حاصله چې دا و چې دنیا ذکر کو د آیات د دنیا په ودی د شیطان داوود امونه دي ان مقصد چې په ټول عمر د انسان کې بیا تکرار شروع کیږي شیطان دا د یو دا کې راګری کوي خلاص چې بل د فشاوت د زنانو کې راګنې راګری دا غیر تاج په محبت د زامنو کې په محبت د سرو کې په محبت د سپینو کې په محبت د اسونو کې په محبت د رنگونو کې محبت د فصل کې او تفصیل دا کاو وې زما سلام کوم جوال خو واده وکم کړ واده می جری کړه مسره شروع کړي به بل څه خور لور نه درکې اول خدای وکړ اول نو چې خدای وکړي به چې څو پر ځامن دني چې املا د کښې نه کړه مسله وکړي نه به تاخير کې نه به چې ځامن فضا شي نه ځامن فضا شو د لپاره خو سمال جمع کول فکار دي خامخه چې دا جمع کما زړه مې مټ مې مضبوط شي ګرمال جمع کم بیا مسله کوم ان به د سره د سپینو فاکي سره مال چې راشي نو وسوي موټر نشته پیجارو نشته اس نشته ځان لپاره څلې فکار دي نه هغه به هغه
کی یا چې وخامخا کولبه نشته میخه نشته وانشته د دې لزام په کار دي نو ما پاره کې شروع به خامخا جداد غواړي په وصل په کار میخه دا به دې نه شاته د جدال په ځای ورې چې دا ټول برکین به خله غاونه وتري ملای په کشي به مسله دې څه ویګا ول حرث ذات ذالک متاع الحیات الدنیا دا امور چې ذالک متاع د خصیص منفعت د جن دنیا قران کې د قسم کی خصاصت دنیا ذکر کوي په هر رکوع کې ذکر کوي احادیث هم ذکر کوي دا ذکر دا د هر بيدنی سبب دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضه ما سقى الله الكافر شربة ماء كما قال کچره دنیا حیثیت الله په دربار کې د ماشه د وزن سره برابر وی الله به کافر تجبوش مشتر دي دي ته ګټو بونه ور کړي او مشتری حکومت ور کړي نو سبا چې ګوره دي کافر دي حکومتونه ور کړي دي دوتونه ور کړي دي دیونه چې الله په دربار کې د حیثیت د ماشه د وزن سره برابر نه دي بل حدیث کې رضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه روانو په ډیران باندې مردار وګم یورید نو د پاره د پوی نبی رسول الله صحابه ته ايکم یشتری هذا بدرهم تاسو کوم یو کس چې دا مردار ورغم په پرپې باندې واخلي صحابه ته یا رسول الله دا کوم له مردار دې په دې څوک سکي قضا ژوند دې مې مقابل دې ورو خو نه وځه انه اسک دا خو بوچې دې رغمونه نشته دا خو بوچې سره به کوم ځای نه ژوند دې مقابل دې ویرو فینو نبی رسول الله مرتوی والله لک دنیا اهون علی الله من حوانه على اهله كما قال عليه الصلاه والسلام قسم په خدای دنیا ډیر سپک اسپانه د الله په دربار کې د سپکوالي دي مردار وګړي نه په خپل مالکانو باندې مالکانو ډیران تلا پر زور له پور کې دې پریکه او سن سبا پدغه ما چې د وزر پسې چې دنیا می ساده ور کړل نبی رسول الله پدغه مردار ورغون پسې که خواص کا عوام دي ټول پسې منډوي سم عوام پر ران سکے عوام دې کو خواص چې دین سری دي کې دین پر سری دي اگر ټول په دې پسې منډوي ذالک متاع الحیات الدنیا ذالک متاع الحیات الدنیا کافر او کافر ذکر میں مسلمان کچری د دینی مسائل د لسر کو مقابله راشي هغه لسر په اخلي او دینی مسله شاته ور دی ذالک متاع الحیات الدنیا دا امور چې مخکې ذکر شوه د خصیص من فدا سرا سپین او دا موټری او دا ډنګر دا فسنا جدادنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا خصیص منفعت د جن علی زمن په ځکه کې نه دا ذالک متاع الحیات الدنیا دا خصیص منفعت د جن دنیا والله عنده حسن المآب الله دې کې صدر زید رجو دې ولو نبيكم بخير من ذلكم ويا خبر درکم تاسو په غوړه سره دي دنیانا دا د دنیا امور چې شهواني امور دي انسان تبا کوي خبر درکم تاسو په غوړه دي ساده دي دنیانا غسره دا بیان د خیر للذین اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها دا د دنیا د سره د سنت د دنیا بنگلو نه د دنیا د جدادونه د دنیا د مټور نه دا غوړه دغه فانی او دا باقی دي وجه خیرت ظاهر ده للذین اتقوا عند ربهم فهذا کسان چې ځان ساتي د شرک او معصیت نه عند ربهم جنات د الله سره دي لپاره باغونه دي تجري من تحتها الانهار تجري چې بهي کې بدلا داغې نه ولې وجه د افسریت دار چې خالدین فيها دغه د دنیا باغونه دغه دنیا سره اوس په دغه دنیا بنگړي دغه دنیا چې زادونه دي یا انسان موجود یو تل لاړ شي یا دغه موجود انسان تل لاړ شي او دغه آخرت باغونه ظاهرت سره اوس په بنگړي خالدین فيها دي به همیشه پای کې لا يموتون نو تمرین ک دنیا بنگړي په دې پاتې کېږي ولا یخرجون نو دې سره شي چې د وخت پر دې وساق لبي سره یا خالدین فیها لا يموتون ولا يخرجون نو امرونه به شي د تکمیل د فار ذکر کوي وازواج یواز بني وازواج دې لپاره بیا دې سره به تکمیل د فار ذکر کوي د بخصا برګری نه برګره کړي نو مطهرتون دې بیان وي مطهرتون پاک دا وارث دنیا نه مطهرتون پاک اخلاق والا ورضوان من الله به تکمیل د فار ذکر کوي اور رضا مدید ورضوان الله اکبر رضا مجاز الله رضا الله